د جز مستلزم اجاره تکون ټول تعریف ما د معلوم څنګه ته شیخ ما پیژن هغه ته د جز کړی دی ما د عبارت کلامونه نه کو بیا ما ته کوي بیا ما ته کوي خبره ځان په او دوی نقصان ده ته دور څنګه دور څنګه تاسو ته پوسټ هذا كلام بدي تعريف موقف وكان ها وجد التوقف ده هر محدودنا بحد ده وجد التوقف ده معرفتك ده هر معربنا بمعربنا واپس ده معرب بمعرب موقفه وليه ذكر ده دي معرفنا ده كلام جزء نشو ما عبارة كلامنا او كل بمعرفتك بشا موقفه بالجزء واپس ده طول تعريف موقفه معرب موقفه معرب ده الجرام اللي ده دي مدينه بس في خلاص څنګه شو دا دوی کنه چې به مونږ ته یې ها ما څه چې د کلام ها ما چې د تعریف جوز دا په دا اول جوړ هغه په دې موقف وګورئ توقف من الجانبين جوړ اول دا کلام چې دا معرف دا مشغوله ده دا ما تزمن دا تعریف او هر معرف په خپل معرفت کې معرف دی دا د توقف کار دی دې وسره باغونه موقف شو دې وسره ما تزمن ما عبارت شو د کلامونه او دې جزء دی د ټول تعریف دا جزء دی هغه دغه معرفت دې جزء دی راغلی دا جزء دی هغه معلوم نه دی دا مجهول شو معرفت جهالت الجزء اللي مستزيد وجهالت كلها دي سموها من اسامي اللي كانت البرامج مسكين سموها ديش عباره شو ده كلامهم من الله فشان شو بس سوق كله كلام ده كله او كل معروف ما بكل معرفتك بتشامه انه ده معرف طول ده كله ليه ما اقولش بالجزء بيسوق ده الاعمال بجزئية توجيهنا هر كل بكل معرفتك بجزء موقفي هو واپس معرف او ده ما واپس كلام له وقت ده ما ده كلام فدي معرف موقفه بس معرف واپس بچا دور نشو او توقف دي جهات واحده له لكن هم معرفتك ده معرفتك موقفه زين بدراغ لكن انا تپوي کنه پوي دي نقصان ده هذا دو نقصانات من الرقش ده بيقول معك أرجع ده عبارة تشانا إيه ده غنى هو نشوف تشانا شيء نشوف وده كلام نشوف هو شيء وده تشانا كا عبارة ده كلمين كا تشانا كا ده اللي بدي كتاب كتاب شيء يوم ده كده شو اسمه شافو كنا زبان ده بدو أي أما كنا لفظ بس لفظ من جهة يقول كلمة سلام عبارة شيء شان بكلمين عبارة شيء شان لا يسمى شان تعرف ده كلام عام ده حجري صح ما بيشتغل أنا قلت زمان كل كلمة ده شيء هذا الشيء يبقى نعم صار شو څنګه دا چې کلمه ده او په دې کلمې کې په کې د سوچ ده دا څنګه چې زم هل زيد قائم بين نعم اذا نعم كلمه ده او صدا متزمين ده كله ده يعني نعم يعني زيد قائم يبقى نعم معنی انا نعم چې کوم دی دا کلام دی بیا یو بل کار بیا چې د شیونه بل څه باندې شو د لفظ نه وجه به نعم وغدا هذا نعم طب چې عبارت د لفظونه چې دا لفظ کلمتونه ها لا قشطه ده تجري وين ده زمان فات الشيء ده ممكن يكون الصوص ورا ما في زي الدرجه اللي بكم ها
زور سنوي تفشوا بنا اليوم ومنكم خمل بغي يجود رئيس بكل ها خمل بغي يجود رئيس بكل ما هذا المدى ها والرجال كلمتهم جزء من الكلام الكلام ما كلمة الكلمة غير جزء محمد بجزء ولا بكل ايش ما أعرف القافية ها ما أعرف ايش القافية تبغي كله عبارة من الشيء أيضا مخي بالشيء ما يستطيع منه هاي الكتابين ما يقدر يجيك من التنس ويسيبوا كده ما يكهذا عشان ما بقى برضه بيشتغل فوش اللي بقى يوم ده هذا تبغى ماشي من الجزء اللي بتشاف كلام عن كلمات كلمة غير وجودي والاتحاد ما حمل الاتحاد في الوجود توي كلمة فما بين الجزء الاتحاد في الوجود ولا ليش لا الناس زيد قديش يدو زيد أو يقولوا شو كذا أو لبسون دول ليش نعم ورفض أو شارع وتاشوا جوابه نعم لبسون وقول خبر زمان جوابه أو دا عبارة تشانا ها دا كلمتون دا ما عبارة كلمتون لا شو مشت بجوا كلمتون كما وحمل بلاش دا جزء بشامل بكل ماضي تقدر كلمة جزء دا لشانا كلام أو حمل اتحاد في الوجود توي ندرا رستاسو دير على جوابك أي لفظ متزن سوي جوابك بيختار دا شق رابين منه نيدا كلام نعلم أو زي أخذ المحدود فيه أو نيجي كم ده تشانا كلمتهم ده تجيبه كله نيجي بارد تشانا كراس لما الشيء أوري أكيد تاس من الجنة باس هذا كذا أبي كذا كذا الشيء اللي باردهم بديس تاس أي كراس وأنا عم راجي كتبت شيء أنا عم متزمن لده تزمن تزمن ده شيء كده نقول فأنا عم بيخدم نون عين مين كده هاي كزين القانون مش فتاكيد تزمن ما لا يزداد الناس تخبره التزمن ده يكون أول نعم زين هل زيد قائم نعم من زيد قائم قدام اول ده بديسه ده لازم نتزمن ده تزمن سدور انا شكر دي ان التزمن الاستعمالي كل جزء كل متزمن جزء مظروف متزمن اشاره ظرفيه ده بازك شيء داخل في الشيء وده زيد القائم داخل بنعم كده دنا داخل بنعم بسوقي نون عين من دقق بالحروف دي كمان كلمتين أنا جا بيعمل قد تقول شيء أستاذ مكسر خبرك قداش جاي دول مر ولا دول ولا هوري تتزمنوا يسرني جواب يعني اللبس مثلا ما يبارش تلبسونه إنه بدي الشرع كويس تتزمنوا ده لما تلبسون يسكر أول شيء ده ما تفسيره تتزمنوا يسروا جواب بسم الله تقدير من حقيقة عليهم يزيد توصل كغرونهم خبرين سمجل بدي الشرح كيوصل تزمنوا اليوم نعم صفات المسلمين ها؟ نعم صفات المسلمين داخل الفيديو كما سيلم وصول شيء كما وصول شيء جو ده تزمنوا وصل كما وصول جو كما ها؟ زميل في كنيسة شو ما مسؤولية
وين مشتري ما تزمن كلمتين تزمن كلمتين دقي ما درجة ما درجة تزمن فين لازم يبقى رجل ما درجة واللي يشتري ها ما تزمن ايه ما هذا تزمن جم زميلي دقة معه شارع الكلمتين زميلي بيشتري ها لأنه دائما يسوي له أما رسل بلا خبر ده هذا لا تلا نيم هذا خدای مزوبا زين ما سر ده تزمنه ولا معاك ها ولا معاك وجه سواء يعني لا منطقة خبر ده إذا كان هذا شبه ما بين دماء وتزمنك بشدة اتصال سواء إذا كمان وصول لك زي كسوقي زي ولا شيء وبدلتك إيه بدي لفظون سرك القليل أنا بدي لفظون دي تنكير معلومي جدا شو وده بجانب خبرك واقع شيء أصل خبرك تنكير ده لهذا ده خبر بقزيال شو وشو ده صفته وده صفته وده موصول مزج شدة اتصال دي وجهنا ما يراعي إنه بتزمنات تون قلت شو كلمتين حقيقتان وحكم دولي وما تقول جاي ده فرد لك يزرب كذا كم ده كنا ده يزرب كم كلام ده وبديك تبغى دنة بكين وبديك دنة أنت هو مشتغل متزمن الجو كلمة سارة يوم كلمة مشتغل في البلد كلمة كم لا وما ناس ده لكن ما تقدر تجيب بديك مستتر ده بيزرب كنا التزمن ده شيء جدا بروت جزءان بقى وبديك أنت جزءان بروت هاي كده ده على جواب حقيقتنا وحكما شيء حقيقتني أو كده تزمن ده حقيقتني ولا قبل زربة زيدون سلام زربة أو زيدون قرنا حقيقتني أو كشيء حكما دلت ده يوقف كم كلمة ده ده كلمتين قرنا حقيقتنا قرنا كلمة إيه ما تقول أو زميلهم هم حكم كما كلمة حكمان كلمة أو ده حكمان كلمة هو اللي ده وريه ده قصة ده دلتا يدي بخبرك ها أو ريه ده رسطة يدي بخبرك تزمنك إحداهما والأخرى مهمية ترى روان ده ها يدي انتظار ده بس ده يخبر انتظار ده حكمان تعميم ملك دي نبرقلاش ياوي أن يكون كل واحد منهما في زمن إيه شهر واحد لدوانا فزمن ده شاكي بفروتي ها بديك بقى فزمن كي بدنا دنا بدنا دوانا كلمة دنا بتيجي ما تصير زمن كاري كنا لو شيء ده يجي جزءان بقى هو السؤال ده يجي جدلتهم متزامين أو لازم شكون ده متزامين أو متزامن يوشي ولي استاتهم ده متزامين سوق ده وزيد القائمين أو متزامن سوق ده منطقة زيد القائمين ده زيد ده القائمين قلتلنا بقى ده دو كلمة دي نقطة دو كلمة هي هم دقة أقل شكل متزامن ده كلام نقول دقة زيد القائمين ده أشكل متزامن ده ما سوق ده هم دقة دو كلمة لازم شكون ده شيء واحد هم متزامن ده داغيني وعقلي جواب بمعنى شكل متزامن أخلم كنا أمام مجموعة سأخلم وصل فوقهم جواب وشكل متزامن أخلم كنا هذا كل واحدنا اسم تدريب مطلب شو مطلب ده شو شكل زيد قائم متزامن ده شاف ده مجموعة شو وشكل ده متزامن ده زيدون قائمون موصل ايش بقول شو زيدون قائمون كل شو ايوه زيدون من جزء شو بدي تلقي موصل قائمون نعلم او شكل ساخن قائمون اخلم ده مثلا سوقنا ده كل واحدين دخل ترجمه ده هر واحد جدا زي شيء يولين ده بل وصلنا ومتزمن بعد مجموعه من هذه المجموعات هذا متزمن بسوق زيد غير زيد بدون قائمين ايش قائمين غير زيد بدون زيد
دورة كان الطالب جانا بديت خبر مالي بوشة زمانا أوري كنابي فالمتزمن اسمه فاعل شوالي هو المجموع والمتزمن اسمه كله عين قريب فالاجتهاد رمي بالإسناد على كده مجهول شوف الكلام ده قوم كواخيشي إذا قال لا بدي غير بمحلنا تان تبوسكم ده بالإسناد بدي تركيب كسواقي شهده يجي ده في المطلق واقع شهده سره جو سوالو کو جی جاری موجود مفهوم مطلق واقع کیږي دا په اعتبار د متعلق سره واقع کیږي وس د دې متعلق چې کوم دینو یا به تضمن اخلي یا به تضمن اخلي یا به اخلي یا به چې کوم دینو دا د دې به ورنه دا بالاسناد چې کوم دی دا بیا لکه بالاسناد چې دن ته پوسکوما دا تدا چې واقع شي په ترکیب د قوم کې د لپاره نه بده نه محلنا و احرام نن د چه شو دا بالاسناد دا جی مفعول مطلق دی لپاره د چا مفعول مطلق دی د عقد تضمن لپاره دا مفعول مطلق دی چا دا یجي به یو شی جل مجرور چې مفعول مطلق ګرځي دا په اعتبار د چا ته تاسو کوم دا مفعول مطلق والے په اعتبار د تضمن سره وي که په اعتبار د چا سره وي ها نو بو اسمه د ګورچی دا چې مفعول مطلق ګرځي په اعتبار د متعلق سره ګرځي څه سره ګرځي زما ته دا مفعول مطلق دی مفعول مطلق په اعتبار د چا سره متعلق سره ګرځي یا به د دې متعلق څوک اوسه تضمن او یا به چې کوم دینو وسوي دا به صفت ګرځي کنه نه نو ته بیا ته ګورې سمې ته وې چې کله چې موجود د هغه مواد د په دې بیا محلنا ایران محلي د سره سمې وې نه د څه شو مې د لپاره سره راغلی ها مفعول مطلق ته سره بیا وایي جار مجرور چې مفعول مطلق ګرځي کنه دا په اعتبار د چا سره ګرځي متعلق سره ګرځي یو ټکی الله بیان شو جار مجرور واقع شي کلام د قوم کې لابدي د پاچا اعراب محلنا چانا وجد مفعول مطلق جواب سره سوال کوي چې مفعول مطلق چې کوم دی چې مفعول مطلق ګرځي مفعول مطلق هغه ته چې فعل مذکور مشتمل په دمانه تقبل د استعمال د کله بجز باندې او تاسو د بوس کوم نو هغه ته چې د مفعول مطلق وای نو هغه مخکې د فعل مذکور په تضمن نه هغه مشتمل په تضمن نه په دو څنګه د مفعول مطلق لکه چې ضربان د ضربه ضربان وایم نو ضربان څنګه مفعول مطلق وایم چې دا مخکې ضربه په مشتمل لګا تقبل د استعمال د کله بچامه تضمن په اسناد مشتمل لګا په تضمنن دا کنه یا په تضمن کې پکې د مصدر تضمن دی کنه ته څنګه مفعول مطلق وای جواب وکړه ته چې څنګه مفعول مطلق وایم په اعتبار د موصوف المحذوف تاسو سره د څه سمه بوجه به نو مفعول مطلق دی په اعتبار د موصوف سره امام تضمن بیا به سوال وکړه چې ظرف چې صفت ګرځي په اعتبار د متعلق سره دا بل خبره ظرف چې صفت ګرځي اوس متعلق د څوک متعلق د یا تضمنا یا بر تضمنا مقدر اوس دا په دوش د متعلق څوک دی ها د چې کوم دی عامل د متعلق په بچا بوله تقدیم د صفت راغی موضوع ځکه د صفتین په اعتبار د چا سره شو بیا راته ګورجی د چې صفت ګرځي دا په اعتبار د موصول منصوبه ده د صفت شو دا تضمن ده ها اوس د مجرور چې صفت ګرځي د په اعتبار د متعلق سره متعلق څو کې هغه تضمنه یا تضمنن اوس دا استنه که تضمنه نو دا تضمنن ترستو شو تضمنه د صفتیت ته تضمنه ده وجن شو تضمنه په تضمنن مقدم نه ده تقدیم راغلی چا او د صفتیت په اعتبار د چا سره د تضمنن سره نو تقد تضمنن هم موصوف هم څه اتحاد راغی به هو باندې چا کې صفت موصوف دغه راغی جواب وکړه د تضمنن جراويستو د صفتیت په اعتبار د موصوف به د چې سره د مفعول مطلق او په اعتبار د چا سره ها مو کېده د تضمنن ولې راويسو په الاسناد اي تضمنن دا ولې دا کوم جواب شو
دلته چې زه مفعول مطلق وایم په اعتبار د موصوف محذوفه سره دی نه ده مطلق خو ما مجازا ته نسبت وکړو موصوف څه د تضمن نه تضمن ذکر بیا به څنګه سوال شو چې د صفت شو تضمن موصوف شو صفتیت د جر مجرور صفتیت د په اعتبار د متعلق سره اوس د متعلق تضمنه کې د تضمن مقدر که تضمنه تقدیم راغی د صفت په موصوف لکه تضمنه په تضمن باندې نه او څه په اعتبار تضمن سره تضمن موصوف هم په دې اعتبار سره د صفت هم شو لازم شو کون د شاهد هم صفت او څه جواب نه به اعتبار تضمن سره ما نه به اعتبار نه صفتیت په اعتبار د متعلق مقدر سره هم حاصل نه ځکه وې کوشش به حاصلا بسبب او بیا په بسبب کې به شرط چې په بالاسناد کې به کوم با او بیا په بسبب الاسناد په اسناد کې الف لام چې کوم داعي عوض ده عوض ده شان شو اسناد احدى الكلمتين الاخرى بالاسناد ده احدى الكلمتين مضاف اليه الاسناد ده شو الف لام عوض شو مضاف اليه چې ده شان احدى الكلمتين ده دول ربع علمين من هناك كون ده بسبب بیا او كون ده چا ده الف لام عوضيه زين درا استاسو نه پوهیږي ولا غلط والاسناد والشاته کوسو دا سوي جی اسناد دا جز شو ستا تعریف د کلامنا څه شو او جهالت د جز مستلزم جهالت تكون لرا ما دمت في جهل من لفظ الاسناد فلا يكون الكلام معلوما كلام معلوم نشي چې ترسو پر چې ته د اسناد نه په جهل کې وي اسناد څه ته وایي ولو زرا اسناد تعریف کوي نسبت احدى الكلمتين نسبت یو د کلمتين ده لکه زید قائمون كما كلمه ده قائمون شاذ مسند ها الى الاخرى نسبت احدى الكلمتين خدا كلمتين حقيقه حكما ده قال ده بل كلمتين بل حقيقه حكما دلتهم كلمتين حقيقه حكما او شاذ اسناد شيء الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائده تامه المخاطب څه د فائدې تام دي په دې استادانو بدلته ډېر په هغه باندې تاسو وي په اسناد به جواب د سوال مګرځي په اسناد د تعریف دی ولي چې دا په اسناد ستا تعریف کوم دی متناول شو چاله وي غلام زید لا یا زید القائم لا موصوف صفت لا چې قدام یو اېده تاوي چې کوم دی نو ما یو لفظ دی مزمن د دوه کلمو او دلته په اسناد دی وش هو ده زيد غلام زيدين او زيد القائم دلوي دي اسناد لكذا كده بالاسناد ده يعني دو بالاضافه زمين دو كلمه ده ما دو كلمه بالاسناد دي بالاضافه غلام زيدين او كم شيء او زيد القائم ده بالاضافه بالتوصيف دي بالتوصيف سامع بالاسناد وين او اسناد بيجنا اسناد اسره ها نسبت دی کلمې ده بل کلمې ته ها او دا دوه کلمې اوري یو حقیقتا یو بل شي خیر د حکم من په ایزب کې ایو حقیقتا او بل صدا حکم ده په دې شان سره چې مخاطب ته فائدہ تام ورکی فائدہ تام او کم نسبت چې ما بین غلام زیدین کې ده او کم چې بزر قائمون کې ده هغه چې کوم ده مخاطب ته فائدہ نه رسي نه رسي اخلاص شو فائدہ تام فقول ما وصبر في تعريف الى بديل الجنس والفصل اكيد ما ده چش نه عبارت ده كم ما تزمن كده يا وش مهملات ومفردات ومركبات وتاموت غير تاموت كله وبقيد تزمن كلمتين خرجت المهملات مهملات كلمتين بكلمتين تعريف ما كده كده كلمه سبب مجاني معنى المهملات نقطه مفردات ولدوا لقد تذكر كلمتين ومفردات كلمتين وكلمه واحده اهم واضح وش كنا مفردات والمركبات الكلاميه خدوا شو وبخير الاسناد بس ما تقول ايه غلام زيد ايه ما تقول زيد القائم ده طول فاتش ده طول شو ده بچا سره وته بالاسناد سره څنګه ما ته الاسناد تعریف وسو نسبت د کلمې د بریتا د شان سره چې کوم دی شي چې ورته مخاطب ته فائدہ تامه او په ترکیب اضافي او ترکیب توصیفي کې چی شته چې مخاطب فائدہ تامه رسي نه رسي دا جزء جمله نه وي اوري وبقيد الاسناد خرج المركبات الغير الكلاميه غلام زي الرجل الفاضل يوشفات وبقيه المركبات الكم يوم كلامي مخاطب فائده اطول باش اوس پای کې تعمیم کړي سواء كان خبريه زي
واقع يا خبريوي لك زرب مزربة زيد قائم يا إنشائي لك يجرب لا تزرب لك يجرب لا تزرب يا بو دو كلمة يشتغل هذا هو كلمة أنا فعل تاني ديس الغرفة زيد يا قائمين زيد من عالمين يشتغل يشتغل فوش ويقول جي وينا شامل شو تنشائيته زكا شامل شو فإن كل تزمى كلمتين إحداهما منفوذة والأخرى سو لأن دا كلمة ما تلتقطني جا قتل يكون حكما دا منوي سنة دا كلمة حكمي دا كلمة سنة وبين إسناد لمخاطب فيتام رسي ما بين دا أنتكي أو دا إزربك أو وحيث كانت الكلمتان أو كلمة كلمة عمل بدا كلمتين قتل يكون حكما داخل شو بتاريخ زيد بن أبو قائم إيه نيم الامتياز يبدي كارو كل حكما سنة كارو سكا زيد بن أبو قائم زيد متراجع أبو قائم الكلمة ده بجملة ده مو يكون ده جملة كلمة كتن يكون حكمني ده أبو قائم بمعنى ده قائم أبصر سلة فاهم يا قائم أبصر أو قائم لكم تركيب سلة إذا في ناس هوري هذين ده كم ده أو زي كذا يحصل بتركيب إذا في اعتبار شرعي مضاف له أو مضاف كلمة واحدة خبر برشو زيد أبو قائمون يا قام زيد ده قام أبوه بدي أبو قائمون ده زيد قام أبوه يا زيد قائم أبوه فإن الأخبار فيها ما أنها مركبات دي تام دي ده خبرنا تام دي كم يوم أبوه قائم قام أبوه قائم أبوه طول دي كنا لكن ده بحكم ده كلمة مفردة دي وليه أنا قائم الأب ما تصير تطول ما ولد قائم الأبصر أو قائم الأب ولا كلمة إيه يسد بالتركيب إضافي كي اعتبار شرعي مضاف مو ده قائم ثابت وكان زي قائم الأب وقائم خلق ويجي ده بحبر قائم ده وينانا بلا أو بالتعيين موجود إضافة بالغرض ده خبر صرف غسوق يا قائم الباس ودخل فيه أو دي كمال دي حكمان مقول جسقون مهمل أو شيء إيه ما تقول جسقون مهمل فليك ده جسقون ده كلمة ده دو كلمة ده كلا كلمة جسقون ولا كلمة سدو ما هو ثاني معنى وده ما شيء جسق مهملات نيسو أو ده عشان ديزول مقلوب زي دي نوع ده زيد مقلوب ده ديز مقلوب ده جاري زين نعم سبقهم سخونة ما بلش شيء ديزون ها؟ هذا اللفظ بس يقول ايه هدينا مراد ده نفس تقلب للنفس دوي شا دوي ويقول جيب خبر زان كوكا وإذا جسخون مملون ديزون مقو بإمام سليب إمام مملون ليس كذا كلمة غير على إتاز جواب ده فإنه فيها حكم هذا اللفظ طب حكم ده شاكله